औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو کتونکو دا ټایم کې زه په پېښور روډ باندې ولاړ یم او زه تاسو ته د مناظر ښیم چې انتهایی د اوړو په دکان باندې ډېر زیات رش دی او چې د چا یوه تروړه لګي نو دوه تروړې وړي، د چا دوه لګي نو څلورو پنځه وړي او دا فکر دی ورسره هسې نه چې قات راشي. نو ګرانو کتونکو دا د الله تعالی دا امتحان په موږ راغلی دی. زه ټولو ته ریکویسټ کوم، درخواست ورته کوم چې د الله د رضا دومره ټینشن مه اخلئ، دومره مسله نشته لکه دا څومره چې تاسو په خپل ذهنونو باندې دا مسله اخیستې ده او څوک دوه څوک درې تروړي وړي نو د قات د لاسه د لوږې د لاسه دا د دنیا په دستور کې څوک هم نه دي راغلي چې د لوږې مقبرې به تاسو چېرته لیدلي وي چې خلک د لوږې نه مړه شوي وي. نو زما ټولو کتونکو ته دا خواست دی چې دومره ټینشن مه اخلئ، دومره ضرورت نشته او د تروړې ریټ چې کم دی نو هغه هم 100 روپۍ ګرانه شوه. د ملګري نه به تپوس وکړو چې تا دا تروړه په 100 درکړه، هلکه دا تروړه په 100 درکړله په 1100 روپۍ باندې. دا کم وړو دي؟ سپیشل وړو، ها په 1100 روپۍ باندې ولا د سپیشل وړو تروړه ورکړله. خو دا ویډیو زه ځکه کوم چې ما څو ځایونو کې خلک داسې ولیدله چې هغې چې کم دي د وړو په دوکانونو د کریانې په دوکانونو باندې انتهایی رش دی او چې د چا به دړی وړو لګېدل نو هغه دوه تروړې وړو وړي نو پته نه لګي چې دا قات د وړو را روان دي څه چل دی او موږ یا په ایمان باندې کمزور یو. نو زما ټولو قوم ته دا ریکویسټ دا درخواست دی چې د خدای لپاره د لوږې مخبري نشته او نه څه دونه مسله شته چې تاسو دا دونه ډبل تروړې وړئ او د چا به 15 کیلو چینی لګېدله نو هغه 20 کیلو او 15 کیلو 10 کیلو چینی وړي. خو داسې به د چا دال لګېدو کیلو دال لګېدو نو هغه 3 کیلو 4 کیلو وړي. نو زما ټولو وروڼو ته دا خواست دی چې د الله تعالی د امتحان په موږ راغلی دی نو د خدای دپاره د الله تعالی نه دعاګانې غواړئ چې الله تعالی زموږ دا مسله حل کړي او نه د وړو قات شته نه د چې چینې قات شته او ټولو خلک لګیا دي ډبل سامانونه الي. نو ګرانو کتونکو زموږ په دې ملک دا وبا راغلی ده، د الله تعالی نه دعا غوښتل پکار دي چې الله تعالی زموږ دا مسله ختمه کړي. عبید جان آواز شهر 400.